Jamalud and Malikyar official. جمعیت څه ته وایي؟ التزام جمعیت څه ته وایي؟ وجوب څه ته وایي؟ گروه او هنګامه څه ته وایي؟ زموږ د روزمره مشاهده ده اور ولګېږي په سوو انسانان راجمع شي جومات نه بلل کېږي په منډۍ کې نظام شروع شي فروټ او سبزیان خرڅېږي په زرو انسانان راجمع شي جومات نه بلل کېږي جنازه وشي لوی سړی مړ شي په زرو انسانان راجمع شي جومات نه بلل کېږي एक्सीडेंट हुई खुजरू इंसानान राजा मसी जिम्मेत न बदल की रोजमर्रा पोतो पशाजानो पगमो पाजसू की मर्द इंसानानो वजूद हुए लेकिन आगत जुमात नवे लेकिन फजायर इंतशार फगड़ मन की जरा फैलाव लेकिन द फिक्र और नजर पर बुनियाद दरियो अमारत और दरियो नजम लानी इंसाना दाद जुमात हुई अगर गुरोदा अंगामा दा हाजिसा दा इंसाना पर राजा मदी दा फिक्र दी नजरिया दा अकीदा दा फजाइल नशर कीजिए दरियो अमारत दरियो नजम लानी چې اعلان وشو ګډ رايوځای شي د یوه فکر او د یوه نظر لاندې چې څه حکم ورته وشو هغه ادا کوي ودا د جماعت دویمه خبره باعثیت د مؤمن چې زه کلمه وایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله هيا د شریعت درویا وما ته انفرادي زندگی تیرولو جواز تکیا زي انفرادي زندگی تیرولای سب کیا د مؤمن په صفات چې موږ کلمه ووایو دوه شی موږ د لاسه فورا وکړو یما دراو پاس د کلمې ویلو پاس دوه شی موږ د لاسه وکړو خپل اختیار د لاسه وکړو ځان او ما ځان مې هم خرڅ یما مې هم خرڅ پر ځان مې اختیار ختم شي پر مال باندې مې اختیار ختم شي وای چې دلته زه د باري تعالی د احکامو پابند شم په ځای د سترګو په جد مجبور یم په غایتو مجبور یم په وژګېدو مجبور یم په تنده مجبور یم په ساه اخیستو مجبور یم دا ګرد جبر لیکن د دغه مشکلاتو په ازاله کې زه مرید یم د ارادې خاوند یم زه په خپله اراده دا فیصله کوم چې تنده په حلالو اوبو او که په مردارو اوبو ختموم په اوبو یې ختموم که په شرابو ختموم لوږه په دا خو زه مجبور یم چې وږی کېږم خو دا مړتیا کې زه مرید یم اراده لرم د ارادې خاوند یم په حلاله یې ډکوم نس که په مرداره ډکوم دا زما اختیار دغه اختیار چې زه یې لرم دا و خدای ته حواله کړه پر ځان هم پر مال هم لہذا چې کله ما ځان سپورت کړي وخت پر خدای ته زما اختیار د لاسه ولاړ زه یې په راځي زندګي بیا نه سم تېرولی پیغمبر علیه السلام د روایت مفهوم داسې دی چې الله پاک د پنځو شیانو امر ماته راکړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مفهوم یې داسې دی چې الله پاک د پنځو شیانو امر ماته راکړی د هغو پنځو شیانو امر زه ورته عکس درکوم په هغو پنځو کې سماع طاعت
هجرت جماعت جهاد او بیا په دا پنځو کې صرف جماعت وضاحت کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام د جماعت وضاحت کوي وایي که یو کس یوه میاشته د جماعت جلا شو دا به جهنم ته لویږي باری تعالی د صحابه قبرونه د قبر د نور ډک کړي او وایي پوښتنه کوله سوال یې کوي ویل یا رسول الله چې دا جماعت جلا شي د mainstream ووځي جهنم ته به لویږي هغه کسان هم چې لمونځ کوي او روژه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته هو هغه کسان هم چې لمونځ کوي او روژه کوي لہذا انتظار دی جناب چې په جماعت کې به سړی جماعتي زندګي تېروي دا زموږ د عقیدې مسله ده موږ د جماعت څخه جلاوالی نه لرو امکان نه لري واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین